رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه چې الله دې ستا په عمر کې برکت واچي، ستا او زما رائے یو برابر شو. دا خبره مام تا تکولا چې کتا قرآن او حدیث کی یو مسئله پیدا نکړه نو بیا به ته اجتهاد بالرائے. لکه عمر فاروق په دور خلافت کې یو سړی لبه شریعتن یو کال سزا ورکړه چې دې قید کړي، نو چې کال پس بر اخلاص شو نو بیا به یو کال لسه خارجم کو. صحابه وی چې صاحب دا ولی ودا ذل خارج میں سیاستن کړو، باز کارونه حاکم وقت سیاستن دې د پاره کوي چې کېدې شي په دې کال جیل د اسلامي شي نو دې مې د ملک نه ذل خارجم کو یو کال د پاره چې د مکمل اصلاح. نو عزیزانو عرض میں داو چې اجتهاد چې ده دائمه مجتهدینو دا قرآن ویلی چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تقلید اول پیغمبر کړو صلی الله علیه وسلم، اول تقلید. قرآن کریم چې نازل شو تقلید ویلې شي په عربي ژبه کې د چا پړې په غاړه کې اچول او داغه ځان قلاده کول، مرای کې د بل پړې پلاس کې اچول او بل پلاس کې ورکول چې ستا خوخه د چار چرته می بوزي. ما په دې خبرو پوهیږئ؟ پتہ لګي ماما؟ خدای قسم چې مونږ دې طرف ته نه یو تیر شي. اوس مسلمان قوم دا پیژنې منا چې تقلید څه ته وایي، قیاس څه ته وایي، قلادت څه ته وایي، تقلید شخصي څه ته وایي، پوهیږي نه. په یو شي ښه پوهیږي، ډېر کلک په پردي واده ګډېده ښه ورځي، ډېر ښه چل ورځي. نن ټول پاکستانیانو ډمان ټل تکړه د پردي واده د جنج په مخ کې چې ستا دا کنجران رواني د ډمانو ضرورت نشته. نو په پردي واده ګډېده ښه ورځي او یو د پردي واده ډوړی خوراک دا شوپاړې په خوله منډل ښه ورځي. د جمعې په ورځ داسې اوتر په دې ودونو پسې ګرځي، پلاني ځای نه کارډ راغلی، پلاني ځای نه کېنه کور دې وران شه، ګرمي ده. دا چل ښه ورځي. پردو روټو پسې ګرځېدل د سپي غوندې بوی وال او په پردي واده ګډېده او په پردي واده ډزې کول. دې کمسل قوم ته دا چل ښه ورځي. دا چل نه وایي چې تقلید څه ته وایي، قلاده څه ته وایي، قیاس څه ته وایي، آیات څه ته وایي، حدیث څه ته وایي، اجماع څه ته وایي. دا چل او په دې پوهیږي. دغه وجه ده چې لږ رڼا تیاره پېژني نن په دې قوم کې هغوی واګې اچولي دي او د سپو غوندې ګډوي. سب پوهې دی نن پاکستان قوم سینٹ کې آواز وشو چې شریعت بل پاس شو.
نن په د مرکزی وزیر داخله او د مرکزی وزیرانو بیانونه راغلي چې ما دا ظلم دی، شریعت نظام په دې ملک راوستل دا ظلم دی، دا زمون خزي وسکي، دا زمون لوري وسکي. نن بیان استاد ملک وزیر داخله داغه بیان دی چې دا زیاته ده، دا یک طرفه ډیګری ده. په ملک بدار چا خیال ساتلی شي، یعنی په ملک بدار چا خیال څه معنا چې کومې فرقې عقلیت دي عیسایان په ملک کې اوسېږي نو د عیسائی خیال بم ساتي. په اسلامی دفعاتو کې به اغلام یو بیل پادری مقرره داغه فیصله وکړي. شیعاګان کا په دې ملک کې وایي چې مونږ فقه جعفریه نفاذ کوو. د فقه جعفریه نو په ایران کې هم 40% سنیان اوسېږي. په کار داده چې ایران کې د فقه جعفریه حکومت ته، نو په ایران کې دیم بیا د فقه حنفی حق سنیانو ته ورکی کا. تاسو خیال راغی کمپلیٹ ایران چې د شیعه قانون دی، التا د فقه جعفریه نفاذ دی، التا څومره سنی چې اوسېږي ا د فقه جعفریه تابع دی. نو په پاکستان کې چې څومره سنی شیعه اوسېږي اب د فقه حنفی تابع. نن ستا وزیر داخله په بیان ورکړی دی، ابله دوندونه تللی ده په بار ملکونو دوره باندې، عراق او بغداد ته تللی ده چې خپل ملک ته ورغلي تورې جامې مور او لور دواړو اغوستي. سشیله تللی ده په طوفانی دوره تللی ده، د کشمیر خبرې کوي نورو ملکونو سره. د کشمیر څه خبرې؟ د کشمیر زیاد غم آزاد کشمیر سره پکار دی که زیاد غم تا سره پکار؟ آزاد کشمیر هغه دی په 22 تاریخ الیکشن کوي، ادمره بیغمه دی، پولیس والا د دې ځای نه ورولېږلو. نو د کشمیر مسله دا یو ډونګ مونږ مچاو کړی دی چې هله کشمیر دی کشمیر دی کشمیر دی. په دې چل باندې د قوم رخ اړی چې مونږ نه خیال خوش. نو عزیزانو عرض میں داو چې تقلید اول پیغمبر کړي، قرآن چراغ ہے نو اول تقلید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کړي او کني وکړي. اول منلې چاو نو اول تقلید چې دی هغه پیغمبر کړی دی د قرآن. بیا تقلید صحابه کرامو کړی دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول الله پړه ټول صحابه په خپل مړی کې واچولو او ما سلطنت بکوچه جانان فروخته مور حقیر راب سلیمان فروخت. چې مسلمان بشو ناغبت سوئی چې ما سلطنت بکوچه جانان فروخته، ما سلطنت بکوچه جانان فروخته مور حقیر راب سلیمان فروخته. ما ټول بادشاہی د جناب محمد رسول اللہ په دروازه کې خرڅ کړه، خرڅ او زما دا بادشاہی د پیغمبر په دروازه کې داسې قیمت لري لکه یو میږی چې د سلیمان علیہ السلام د بادشاہی په دروازه کې کم قیمت لري، لکه د میږي پوزیشن د سلیمان د بادشاہی په مقابله کې داسې زما د بادشاہی پوزیشن د پیغمبر د بادشاہی.
ما سلطنت بکوچے جانان فروختے مور حقیر را بسلیمان فروختے صحابہ دا بیا والمقلدینو دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا تابعین دا بیا دویم مقلدینو دا صحابہ کرام صحاباو چې سویل دي داغي قلابه دا تابعینو په غاړه کې واچو بیا تبع تابعینو د تابعینو قلابه په غاړه کې واچو بیا ائمه مجتهدینو بیا د تبع تابعینو قلابه په غاړه کې واچو او برای راس استنباطات به د قران او د حدیث بیا تاسو وایي چې قیاس په اسلام کې سلورم دلیل دی قیاس د د پاره په اصل مذهب کې دلیل شته اصل مذهب خو قران او حدیث او قیاس پیغمبر کړي یو خزا ولرال و زما میړه باندې حج فرض مالدار اوس هغه بیمار دی حج ته نشي تللی نو زو سوکم حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې سکه وی چې زد هغه په ځای حج تتلی شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کستا په دې میړه باندې د چا قرض وې قرض او هغه قرض د میړه په ځای تا ادا کړی وې نو د میړه غاړه د خلاصې ده کنه چې پتا سو د چا قرض او تاسو قرض زو ورکو تاسو غاړه خلاصيږي کنه خلاصي ها زو هم چاله په 10 روپے قرض ده دنه مغواړه د ما درکړي نو ستا غاړه خلاصه ها جی حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ستا په میړه د چا قرض او هغه قرض تا ادا کړي نو ستا د میړه غاړه خلاصه شو کنه ویل او خلاصه ویل دغه څه کده میړه په ځای ته حجو کې حج بدل نوم بم ستا د میړه غاړه خلاصه دا قیاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عبادت بدنی دا قیاس کو په عبادت مالی باندې نو قیاس دغه په شریعت کې سلورم دلیل دی نو عزیزانو اصلی دین چې دی عادت سلور نه بار نه دی اول آیات بیا حدیث بیا اجماع بیا قیاس ټول اسلام د دې سلور دلایلو نه جوړ بیا د علماء خواري کا وګورئ د ائمه مجتهدین دا سه مسله نشتا او دا سه فیصله نشتا چې هغه د پاره په دین کې دلیل نشته ما ته وګوره 200 کاله د ملک د پاره قانون د انګريزانو یو مشر لارډ میکال نومه هغه جوړ کړي هغه باندې نومي خو تعزیرات هند د هندستان د پاره قانون پاکستان او هندستان چې جدا شو نو مونږه په نامه کې خو تعزیرات پاکستان غند مغو د انګريز جوړ کړي نامه په مونږ پاکستان ترنه پورې ستاد ملک قانون و مغد اوس په دې حکومت کې هغه د انګريز په قانون باندې عمل پرې خوښ آی پرې د انګريز قانون چې یو سره یو ځای ته بدل شي
آبال تدری کاله تیرینو بیا به دا غزینه بل ځای ته بدلی کی. اوس درې ورځې هم نه تیر کړي چې د منسټر صاحب په مزاج مبارک کې راشي او ورته چرته لاندې نشه پارس ورشي یا پاس نه ورشي. لاندې نشه پارس معنا دا چې بیگم له څوک وګوري. نن سبا کا کم کار کول غواړي د خزو شپارس پیدا کړي منټ کې بم کار کی سړی کړه پړه کچھ بھی کار بم نه کی زئی ګرځي خدایم کور روان کا ورانم ده کور د پاکستان روان بیڑی غرق کا ده ار اورز در باندې د مرګ تباہی راغلی ار اورز در باندې د هلاکت تباہی راغلی ار اورز در باندې د بيدینه تباہی راغلی. بچیم تباہ شو اولادم تباہ شو لونم تباہ شوه. بچیم ټولو ګورای په سینماګانو کې بچیم ټولو ګورای په میوزیک سنټرو کې بچیم ټولو ګورای په ویډیو گیمونو کې. اولاد هم تباہ ده. زانونو ته مو ګورای چې بوډاګان شي مړزان په لاس کې ونیسي. دلته بار چوزي دلته بوډاګان مخامخ ناست نو یو مړزم نه دوی په لاس کې نه ایو پدې ځای دنګي 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 ابل بیا پدې ځای دنګي 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 چې ما غوندې سړی وګوري د پټکی پلاو په واچي پټي چې دینه خطا شي چرګانو ساتي چاغې نه خطا شي د الکان سپیو ساتي بیا سپی جنگي. نو المرء مع من احب چا چې سپو سره محبتي د سپو په قطار کې به ولاړ په قیامت کې به د سپو په قطار کې ولاړ. نو مونږ به یا سپو سره ولاړ یو یا بخرونو سره ولاړ یو یا به خنزیرانو سره ولاړ.